داسې وکړئ. دی خو وګورئ حاجي محمد امین صاحب دی الله غریقي رحمت ډېر لوی عاشق رسولو 51 ورځې په مکه او مدینه منوره کې ما سره ما په 51 ورځې کې داغه په پاڼو کې سپلای لیدلی. ما ورته جی کېړی ولې نه پخپو کوئ؟ ما ته ما یو شعر نه دی ویلی چې زړګي استرګې لګاوه د قدم لاره نه ده، زړګي استرګې لګاوه د قدم لاره نه ده، حضرت پیخي قدمونه دومره خواره نه ده. دا غزمکه ده چې زما محبوب پیخ پیخي دي، نو زما خپې دي غوسې شي چې په دې ځمکه به زه پڼو سره ګرځم. هغه او زه بډبیره یو کلی دی په لاره کې راځي، ډمه راغلې وه او زه هغه هم په بډبیره کې م شپه وه. ما ته ویل راځه. مال جی بډبیره ډمه ګډېږي، اجره ډکه دا ټول بدماشان لپنګان لوفران دا تګیر چاپېر ناست. ویل راځه. جهاد دې ته وایي، دې ته نه وایي چې ګیره ګمنځ کوم. خدای دې وایي موږ به جومات کې ناست یو. خدای دې وایي نو مه کوئ ماما. دی خو وګورئ ورلوز دی مخکې او زه ورپسې او د حجرې منځ کې د ډمې سره ودرېدو. ویلې خبره واورئ، اوس دوپړی باجې لګېدلي دي او دړنګار دی. خبره واورئ او ډمه یې د لاس نه ونیسه. بچیه یو ساعت چپ شه، زه څه خبره کوم. ټولې حجرې والا واورئ که د خدای بندگان یئ او د جناب محمد رسول الله امتیان یئ نو جماعت تراش، او که د شیطان بندگان یئ نو دې ډمې ته ناس پاتې شئ. ده مو جړل ما مو جړل او را روان شو. قسم په خدای دی کرنیل صاحب چې 15 منټه تېرېده حجره خالی پاتې شو، ټول خلک مونږ پسې جومات او ډمه یې په ځای پرېښوه. جهاد وکړئ، د سینما په ګیټ کې ودرېږئ او چالکان درشي وای خبر واورئ که د جناب محمد رسول الله امتیان یئ او د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي تابعدار یئ نو راځئ چې تبلیغي مرکز ته لاړ شو، راځئ چې حاجي بادر صاحب جماعت ته لاړ شو، راځئ چې د قرآن او د حدیث درس ته لاړ شو. و ظالمانو دی فوټوانو ګډې دونه څه غواړئ؟ تو ګوره چې د دې قوم اصلاح کېږي. دا جهاد شروع کړئ. کله دام کوئ، دکانداري م کوئ، روزګار. دا ځکه ما هغه شعر ووی چې تره به دې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقی کل وفا کل جفا کا میں باید چه کل حغا و کل دا کڑی. واللہ العظیم د فقیرانو او د درویشانو او د جماعت لارم کے اختیار کڑا څه چل بوش تب جون دا سے تصور کے لکه ټانګېوال د اس په واګې د چا په لاس کې هغې ته تاسو وایئ ټانګېوال ته کوچوان مونږ ورته وایو. کوچوان پیژنې بابا؟ تاسو علاقه کې څه دي؟ ته د کوم ځای؟ کوم ځای؟ وایي تا خدای ځواني مرکه اسلم خټک پاسکولو باندې خو پوهېږي؟ کرکیانو تاسو به زه وجدم. اسلم خټک پیژنې؟ اسلم خټک پیژنې؟ شټک کڑک دے لکی درې وزیرانم دی کرکیان، درې: فرید طوفان، محسن، اسلم خټک او خزم پټیمانو کې وبوړي. تاسو دا لالولو نه په دین کې، یعنی په دین نه پوهېږئ چې ټانګه څوک چلي هغې ته څه وایي. دا وګوره زه وایم د جاوید ته تش یو غم څه جاړي دا لال کا دا مړه کا. زما عزیزانو خبره مې څه کوله، ټانګېوال پلاس کې چې واګي نو کم طرف ته چې واګه وای اس پاغه خوا کږي، کم طرف ته چې واګه وای اس پاغه طرف ته کږي. ټیک رحمان بابا دا تصور کړو چې زما واګي زما د یار پلاس کې دي، پته نه لګي چې کم طرف ته متا وای. پروت ته داسې په یو کټ ده، یو سړی راغی وی خوځولو ویل سکه دی ورته داسې ګوري
ورته وای خبر نه يم چې راوستم لکه ما، خبر نه يم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې درو. دا عاشق واګي خود معشوقي په لاس کې خبر نه يم چې دلته د کوم ځای نه راوستم او دې ځای نه به کوم ځای ته لیږي. زه څه خبرې خبر نه يم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوړه لوړه نوي ور معلومه. شان اولیاء کرام مذهب حق اهل سنت والجماعت. لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوړه لوړه نوي ور معلومه. زه خړون دیم، ما د معشوقي په اوږه لاس ایښی دی، پته نه لګي چې په چړۍ مې خېجی که پوترۍ مې کوزی. عاشق دې ته وایي. د رحمان بابا خبره چې تاسو ته کومه اشتباه وه او واورئ نو بس کوم. غم مونږ ته د خپل ځان جړل پکار دي چې خپل کور جوړ کو. پیغمبر اول خپل کور جوړ کو، هغې نه پسې قیصر کسرا ته دعوت د اسلام ورکو، کور باول جوړو. رحمان بابا قبر جوړې دو زال تو ما لحد په جبلو والو په دې مخ باندې لحد ور سورې شو چې ګورم دننه مړی پروت دی ثابت. आगिलकार माँ तो वही चूती आप लड़ा तबाह हुए के करने माल तू भी चलिया चा गिलकार लान दरा गए माल मेरे हाथ ते पैर नू पकड़ो ते मैं हाथ लानस देखना कि मनु पकड़े ते मनु तुसी छिकला लाश में और नहीं सुख लाश में पे वालो गाफुना शुंडे मुख सीना कफन दा से प्रोत ते लका चूसी है 15 मिनट में पे लाश वालो रा पास से तेरा वतन सूर्य बंद को पास चरो खत्म दा शेर में हुए चितर क्यामत बसाबत लाहत के प्रोतवी तर क्यामत बसाबत लाहत के प्रोतवी चिसुक्यून कांदी पलार द दरवेशानो पार चाचिद गजब लिंद की खखा खता नद्रुमी गुजार द दरवेशानो चिप यो कदम तर अर्श पूरी रसी माली दले दे रफ्तार द दरवेशानो उस पयो कदम तर अर्श संग रसी दा बबल मजलिस के द मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह किस्सा दर तको تیر کال ما یو خبره د رحمان بابا څخه کړې و جاوید صاحب ما ته وی چې د خلکو بیا ز تنگ کړو ما څه خبره و رحمان بابا متعلق سوا یاره د درنه د خلکو باندې دومره تیز اعتبار مکوا ایو دکاندار ته یو سړی ورغی ویني لو فرشتا هغه ویني لو فرشتا خو دومره تیز نه دی تا چې سمرو وې دا وقتی طور چې د کاونټرو باندې هاکو ولادي نور پدے ڈب ندی واللہ العظیم کا ندی صدیق اکبر پہ جنی ندی فاروق اعظم پہ جنی بس قراشی وقتی طور آغا نفسی خارخت سوڑ کی ہو کیا لمرا گئی تاسو شیعوں کی 19-20 فرق نہیں 19-20 یو شے تاسو دا خپل خارخ دلتا سوڑ کی اگی خپل خارخ پتی سوڑ بلکہ دا چیز تاسو خیال را گئی نو عزیزانو اسلام صرف د اوریدو نامه نه ده د صدیق اکبر د شان د اوریدو نامه نه ده اسلام د عمر فاروق د شان د اوریدو نامه نه ده اسلام د حضرت عثمان د شان د اوریدو نامه نه ده اسلام د حضرت علی د شجاعت د اوریدو نامه نه ده اسلام نامه ده دیدا چې ابوبکر څوک او ولی ابوبکر شویو چې زما غلار اختیار کوم چې ابوبکر سره زم یو ځای شم عمر فاروق ولی دومره لوی سړی شویو چې زما غلار اختیار کوم حضرت عثمان ولی دومره لوی سړی شویو چې زما غلار اختیار کوم حضرت علی ولی دومره لوی سړی شویو چې زما غلار اختیار کوم امام حسین ولی دومره لوی سړی شویو چې تر قیامت پورې به یاد جاری وي چې زما غلار اختیار کوم کړه نه
دا نشته، دا خبر نشته. او بس نشستن و زمونږ یو استاد چرته ختم ته تللی نو چراغ جمعات ته مال سهو پکې ما ته جلوس بلا فلوس. جلوس بلا فلوس دا معنی چې بې پیسې ناسته وه. اسیم ویل وخت ضایع کو انا هم را نه کړه. خدای دې ویل د دغه مړي بیخ په قبر کې وباسي. نو ستاسو جلوس بلا فایده. بله شپه مې تقریر کولو واورئ سړي مې راوچت کړ چې تاسو د محرم جلسو ته راغلي او په یو خاص جذبه راغلي راشئ چې دا تاسو ته خپل مذهب څومره معلومه په مانځه کې دا ړومبی تکبیر چې دی دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي؟ ولې بیا په دې مانځه کې دا لاس تړلو کې څه فلسفه ده؟ دا ولې ټول زرګونه خلک ناست یو بوډا مې را پاسلو مال ماما څنګه چل دی؟ ویلې خدای راستی که کم از کم د 80-90 کالو بوډا و کینی دا ګز دی میدان وایه ماما دې منځ کې اهم عبادت د الله په ټولو عباداتو کې اهم عبادت او ته جمعات ته راځې منځونه خو تاسو ماشاءالله ټول کوئ ته چې د الله اکبر وایې دې ته تکبیر تحریمه وایي. دې ته تکبیر تحریمه ولې وایي؟ ته وایه چې د یو قوم دا حالي چې په الف بیتې نه پوهېږي او ته ورته من الجنة والناس ښې هغه الف بیتې نه دي ویلي. څه پوهېږي چې ابوبکر څوک و، عمر څوک و، عثمان څوک و، علي څوک و، پیغمبر څوک و، اولاد رسول څوک و، یزید څوک و؟ دغې وجه دا ده چې د دې قوم د ابتدا نه تربیت په دین اډو شوی. تاسو کوټ کې مدرسې دي دلته هم لیکلی او چېرته مې ولیده مدرسه څه شی دی دلته تاسو وایئ چې د انګا بنګا طالبان راځي قرآن پکې زده کوي او ځي. تاسو هم چېرته ورته راغلي یئ چې یاره په دې مانځه کې دا مونږ سبحانک اللهم وایو چې د دې معنا څه ده؟ دا پوښتنه هم کړې ماما وایه رښتیا نه م ده کړې که خفه نه شي وایه ته خو ښار ته هم ما پسې ټلیفونونه کې وایي تره بدې ورځې پورې به جفا کړې تره بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. ای د خدای بندګان تر مرګه پورې به ناواقفه او ناپوهېږي. تره بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقی کله وفا کله جفا کا معشوقی کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. معشوقی هم ټول عمر جفا نه کوي کله کله خو وفا هم پکې وکړي. نو عزیزانو مونږ ته څه کار دی چې د شیعو غم جاړو جاویده سنیان در نه ټول په ګړنګ کې وغورځېدل. سنیان اوس کوای یو بل ټکی ورته ویل چې خوشحال شي. خپل زوی دې سیند ته غورځېدلی دی ته د بل د زوی څه غم جاړې؟ په خدای قسم که نن 100% مسلمان له د مونځ ترجمه نه ورځي د مونځ په ماهیت نه پوهېږي د زکات پنجبینا د اسلام چې فرض ده په هر مسلمان د هغې په ماهیت نه پوهېږي. او مونږه صاحب په محرم کې راغون کو چې رونو ظلم دی ابوبکر نه مني شیاګان او ظلم دی حضرت عمر نه مني شیاګان. مونږ وایو نه دی مني که نه مني. روسم خدای نه منلو خدای تباه کړو که نه روس خدای نه منلو په کابل یې بمباري کوله. ما خلکو ته وی واورئ څومره دنیا چې په کابل قربانیږي دا هغه د کربلا نذرانه ده چې کس دوم سے ہوتا ہے نذرانے پہ نذرانہ کس دوم سے ہوتا ہے. ورلم تورخم کې مې جلسه وکړه مزینه اخوا پرې خمنا جلسه مې وکړه او مې وی چې کس دوم سے ہوتا ہے نذرانے پہ نذرانہ لکه د کربلا په میدان کې یو د بل د پاسه به قربانې دل
نن زه د کابل حالم ګورم چې د اسلام د نوم په نوم باندې یو د بل د پاسه قرباني 14 لکه مسلمانان په 14 کالو کې شهیدان شوي 14 لکه دا چې کوم شهیدان دي چې د چا لاسونه نشته د چا خپې نشته د چا سترګې نشته هغه لا پرېږده 14 ما په تورخم کې وې مال واوره روس په هغه قبرونو بمباری کړی ده چې کوم قبرونو کې د پیغمبر هغه سترګې پرتی دي چې چا پیغمبر لیدلی هغه لاشونه په پیمنار مقبره کې اوس هم ثابت پراته دي په کابل کې نو مال روس د پیغمبر په لخت جګرو بمباری کړی ده انجام به د روس درته خیم انجام معمولی ده کنه خدای روس تباه کړو کنه گورباچوف خدای تباه کو کنه خزینه دلته تالیسټ ویل خزه چې د مسلمانه ده خزه پیور يهودانه ده د گورباچوف خزه مکمله يهودانه ده خدای روس تباه کو صدر بوش راغه په عراق مونږه الکال بد شوی دي خشوی دي مان نه وره بدمت خبري نشته د مسلمان بنیادی خوښ شوی دی په قربانای باندې بنیاد د قران د پاره ټول عمر مسلمان قربانای ورکړي دي او په عراق کې امام ابو حنیفه پروت ته شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پروت ته ائمه مجتهدین پراته دي ائمه محدثین پراته دي اهل بیت رسول پراته دي او په دې زمکه د بیبي زینب اوخه توي شوی ایسه نشي کوي والله کد صدام حسین یو وختیم را پوله او ورسره دا بغیرت مسلمان ملکونه مرګري زمونږ د اخریلم ورسره مرګري خریلې پیژنې ها څوک دی په زور وای ودرېګو وای چې داخله ودرېګ څوک دی خریلې یریږي نو درې دا ورسره مرګره فوج واستل نو ما د حرمین حفاظت تاستولی صدام حسین دومره کافر نو چې هغه په حرمین بمباری کوله کافر نو ورسره دا مسلمان ملکونه مرګري ګنټه پس بد سلورو سو جازونو بمباری کېدا په عراق باندې ګنټه پس او صدر بوش وی چې میں عراق کے خلاف طاقت کا استعمال کروں گا سیکنڈوں میں اس کو ملیمیٹ کر تاسولی دو صدام حسین وہی چې زما ټول طاقت مغه سے محفوظ ابل اورز الټیمیټم ورکړی دی صدر بوش ته چې ایمان در کی بیا را میدان تش ایمان دی ته وی غیرت دی ته وی بیا را میدان تش هغه لفظ سیاه سفید جګړه اون خطه په امریکا کې هغه د طاقت استعمال امریکای صدر الله د خپل ملک متعلق د خلینو وستو او وی چې دینه پس بزه د طاقت استعمال کوم ځکه چې دا شر ډیر خور تاسو تبخیم ک ژوند دی او ما چې امریکا بم الله د صفای هستی زکا چې د پیغمبر د لخت جگر په سینو باندې بمبارای کړی دي الله با امریکم تبا کوي او د امریکای چې چا مرګرتیا کړي الله با هغه ملکونه درته تبا او برباد کوي هغه به خدای غر کوي چا چې د امریکای مرګرتیا کړي یعنی یو دومره غوندې ملک ته 42 ملکونه یو شي ما ته وګورئ ته جاوید لیوانه ته دلته جلوس په باندې وروته په کم وروته جلوس په تو پاولا پرون تله ده نواز شریف لندن تا او ځان سره د می جمجم عمر دراز بیگم جانی جی بنجی او وربیر تک بیبی لندن ته تله ده نو بیگم جانی جی بنجیم جان میجر تلاش ور کړي جان میجر د هغه وزیر اعظم د لندن چې پرون داغم سونو جازونو د عراق پزمکه بمباری کوله او بیا جان میجر ته دعوت ورکو چې د پاکستان زمکه ستاد خپو دراتلو انتظار کوي اپ پلیت بوس راځي پاکستان ته او ستاد پاکستان دا 40
او بغیرته چې دي دا به د هغه استقبال کوي.